پاکستاني میډیا باندې خو په ټي وي باندې چې ډرامه ګوري خو یا به پکې پښتون ټیرریسټ وي یا به پکې پښتون څوکیدار وي. دا پښتون به په افغانستان کې استعمالول وي، دا پښتون چې ضرورت راشي نو دا به په کشمیر کې استعمالول وي. پښتون کله د ټوپک نه نفرت شروع کو او د قلم او د کتاب سره مینه شروع کا نو بیا به د پاکستان د جهاد انډستری څه کوي. اول خبره دا کې چې پښتون پکې وایي چې میرا نام ګل خان ہے او لکه د هغه نوم ګل خان دی او د پنجابي پکې ځان وایي کنه چې میرا نام عمر ہے. هغه له ګوره ځان له هغه د اسلام سره کنیکشن هم تړي او عوامي نیشنل ګوند چې کله دلته کې اقتدار کې راغلو او هغې اول کار دا وکړو چې د خیبر پښتونخوا نصاب په هغې کې بلها ډېر مثبت تبدیلی راوستلې. السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نه خپل اکثر چې په ظاهره باندې موږ صحیح نو یا سمون ته خودلې کیږي هغه موږ حقیقت ګڼو، حالانکه رښتیا او حقیقت دغه نه ډیر زیات مختلف وي. په دې نننی خصوصي نشست کې به د پښتون ریپرزنټیشن په میډیا کې څنګه کیږي، بیا دغه خلاف پروپاګاندا څنګه کیږي، سټیریوټایپینګ څنګه کیږي او د پښتون چې کوم تاریخ ته یا کوم اصل حقیقت دی یا کوم اصل عکس دی هغه څه طریقې سره بدل کړي او د دې وروسته محرکات سری په دې ټولو خصوصونو با خبرې اترې کو. خصوصي پروګرام کې را سره د جرنالیزم ډپارټمنټ چیرمن ډیر محترم ډاکټر فیض الله جان سے موجود دي. سر د ټول ناول ساسو ډیر مننه ارشد. سر د پښتون ریپرزنټیشن باندې به خبرې کوو. ماشاءالله تاسو ډیر په خپل پودکاسټ کې ډیر ډیټیل سره واضح کړی دي، خو اول لږ موجوده په کرنٹ حالاتو باندې خبرې کوو. اوس چې کوم د پښتون ریپرزنټیشن کیږي یا چې کوم پښتون له غیرت ورکړی کیږي، تاسو څه غنئ چې ولې دغه خلک چې کوم دي دا ټول د غیرت او بهادرۍ دا بار بار استعمالي او موږ پښتانه ته زده کړ نه کوو؟ او ګوره دا ټول کارونه ارشد ډېر سټریټیجیک دي او موږ د داسې نه ګڼو چې دا په ناپوهۍ کې موږ سره که میډیا کوي د پښتنو سره او یا که ریاست پسې دغه کوي، نه د دې شاته یو ډېر سټریټیجیک سوچ دی او هغه سوچ د هغې ډېر حده پورې په دې کې هغې کامیاب شوي دي. خبر غټه داسې ده که نه چې په پاکستان کې چې څونه قومونه اوسېږي، لکه یو اول خو به دا منو چې پاکستان یو قوم نه دی، پاکستان کې قومونه اوسېږي. پاکستان کې قومونه اوسېږي، په دې کې ته یو قام روچتی او هغه وایي چې دا ډېر بهادر دی او ډېر غیرتمند دی که نه. نو که ته دا خبره کې د دې نه بیا موږ مطلب اخلو دا چې دا نور قومونه کوم دي که نه نو دا بهادر هم نه دي او دا غیرتمند هم نه دي، نو بیا موږ دا ویلو چې دغه بې غیرته دي او دغه بزدله دي. خو د دنیا کې د یو قوم په باره کې هم ته دا نه شي ویلی چې دا قوم بې غیرته دی او دا قوم بزدله دی، دا قوم بهادره دی. تاسو د پښتون د ریپرزنټیشن خبره موږ وکړه. ګوره د پښتون ریپرزنټیشن صرف میډیا کې نه دی، د پښتون ریپرزنټیشن په ډیرو ځایونو کې دی. هغه په نصاب کې هم دی. تاسو په نصاب کې اوس وګورئ زمونږ د صوبې نصاب خو زه به دا ووایم چې یاره سیاسي اختلاف یو طرف ته، خو عوامي نیشنل ګوند چې کله دلته کې اقتدار کې راغلو او هغې اول کار دا وکړو چې د خیبر پښتونخوا نصاب په هغې کې بلها ډېر مثبت تبدیلی راوستلې. هغې نه نفرت، تقسیم، دا ټول شیزونه وویستلی شو او نن پورې هماغه نصاب چلیږي. خو تاسو د پنجاب نصاب روشت کې، د پنجاب په نصاب کې وګورئ چې د پښتون او د بلوچ او د سندي د دې ریپرزنټیشن په کومه طریقه باندې کیږي نو تاسو ته ښکاره شي چې یاره د ریاست ریپرزنټیشن هماغه دی. زه درته د هغې نه یو مثال در کوم. د پنجاب ټیکسټ بک بورډ د څلورم جماعت د معاشرتي علوم سوشل سټډیز څه ته وایي، د هغې کتاب دی، هغې کې د پاکستاني قامونه انټروډیوس کوي. نو په هغې کې چې پښتون انټروډیوس کوي که نه نو یو خو ګوره د ټول نه عجیبه خبره ده چې په هغې کې اول خبره دا کوي چې پښتون پکې وایي چې میرا نام ګل خان ہے او لکه د هغه نوم ګل خان دی او د پنجابي پکې ځان وایي که نه چې میرا نام عمر ہے. هغه له ګوره ځان له هغه د اسلام سره کنیکشن هم تړي او یو خاص مسلک سره هم ولا. بیا پښتون ماشوم پکې وایي چې زمونږ د پښتنو دا روایت دی چې په ماشوموالي باندې موږ ته د ټوپک د استعمال چل ښودلی کیږي که نه. نو ته ګوره د هغه ځای نه دا ذهن سازي داسې کې چې پښتون او ټوپک دا
دواړه چې کوم دي نو لازم و ملزوم دي او هغه طرف ته ماشوم چې کوم دی نو هغه په خپل قلم او کتاب فخر کوي دې طرف ته پښتون ماشوم لکه د دې کتاب مطابق د په خپل ټوپک باندې فخر کوي کنه نو اوس دې سره او بیا د دې نه علاوه بلا ډېر داسې مثالونه دي کنه میډیا راواخلې پاکستاني میډیا باندې خو په ټي وي باندې چې ډرامه ګوري خو یا به پکې پښتون ټیرریسټ وي یا به پکې پښتون څوکیداري یا پکې پښتون ډرایوري او بلکې د پی ټي وي ډرامې پرې کې د خود د آی اس پی آر چې کوم فلمونه جوړ کړي دي کنه په هغه فلمونو کې وګوره چې کله پکې دي تخریبکار خای شکل صورت د پښتوني شکل صورت او خبرې کولم د پښتونوي علاقم پکې د پښتنو یادېږي لینډسکیپ هم د پښتنو یادای ته خبرو کوم کنه ور مو خدا وای چې جوړ ریاست پښتون ته غوسه ده نه ریاست چې کوم دی په ډی چوک کې خو په پښتون سره بهرحال د کوتک او د دې ولا کار کوي خو هغه ته عمده سي ایریشنل جذباتي کنه داسې یو پښتون په کار دی ځکه چې دا پښتون با په افغانستان کې استعمالول وي دا پښتون چې ضرورت راشي نو دا په کشمیر کې استعمالول وي کنه نو کدا پښتون ورته یو ریشنل پښتون جوړ شو چې څنګه لکه پنجابي قوم چې کوم دی لکه مونږ دا وایو کنه هغه د ریشنل نو بیا خو که پښتون کله د ټوپک نه نفرت شروع کو او د قلم او د کتاب سره مینه شروع کا نو بیا به د پاکستان د جهاد انډستری څه کوي د جهاد انډستری لپاره هم مواد پکار دی کنه نو هغه مواد ور په دې کې منظور پښتين ډېر خپل خبره کوي کنه منظور پښتين ډېر خبره کوي هغه وایي چې د پاکستان نصاب او میډیا د پښتانه ځوانان د بارودونو ډکړي دي بس صرف او صرف یو تلې ورته لګول واړي نور به دې ډزيږي په خپل کنه نو خبر داسې ده چې موږ کله ریپرزنټیشن خبره کوو نو داسې نه ده چې موږ وایو ګین دا ریپرزنټیشن دا غلط دی چې ته چاته کنزلو کې او ته چاته بد رد وې نه دا خو ته په کتابونو کې په کیسو دا کیسې چې په کورونو کې کیږي کنه او بیا په میډیا باندې څنګه ایمیج ښودل کیږي بیا پولیټیکل لیډرز څنګه ایکسپلوټیشن د دې کوي د دې ټولو پرانا کې انساني رویه جوړیږي نو موږ چې دا رویه ګورو کنه دا د دې ټولو پالیسو آوټکم دی بالکل په دې موجوده حالاتو باندې صرف اخیری پښتون کوم بیا باقی میډیا کلچر لینګویج دی باندې خبرې کوم دا سیده سر چې لکه کوم وګور د دینه مخکې د درې احتجاجونه شو اسلام ته لاړ شي بیا راو تختی او دغه سربراه الیمین ګنداپور واپس راشي او لارم یو وی هغه ظلم په هزار راوړېدلو د ځل بیا په هغه یا غیب شي سپورټ ملاقاتونو کې بیا راځي شي نه ویم زه لارم نو دې مطلب چې لار ورته جوړه شوی اولنه بالکل خدا خو سرز د ارس دی عوامو تخکاری چې دې سړي موږ سره 2-3 پیری دوکا وکړل د دینه مخکې په الیکشن کې وسره سو شو په نور ځایونو کې پری خودل دغه باوجود هم دا پښتانه په دغه سړی او په دغه پارټي پسې روان دي او پړنده باندې په یقین کوي آیا دا زمونږ ته کې د خلکو د میډیا ناکامي ده چې موږ دا رښتیا د وې ذهنونو ته نه رسو یا زموږ چې کوم پښتون چې کوم پارټي دي سیاسي کوم غوندونه دي د هغه میسج کنوي کولو کې روسته پاتې شي دي هغه خپل پولیټیکل ایجنډا او هغه د پښتنو اصل مقاصد دوی ته نه دي چې دا یو خاص ټولګي یو خاص پارټي او یو خاص سړی چې کوم دي د بار بار دوکي باوجود هم خلک ځان سره بوزي ګوره زه ارشد دا د دې سوال جواب لکه دونه په لنډ ټکو کې نه کیږي زه به کوشش کوم چې دا ګوره کانټیکس جوړ کم کنه موږ داسې نشو ویلی چې دا خلک یې دوکه کړل که نه او دویمه غټه خبره دا ده چې دا زه او ته او زه ته مطلب دا دی چې موږ لکه یو پولیټیکل پریویلیج کلاس پولیټیکل نه ساري یو پریویلیج کلاس موږ ښایو که نه نو موږ دې ولې دا ازیوم کو چې هر څوک په دې خبره داسې پوهېږي پوهېږي بالکل که نه دا موږ ځان له دوکه به ورکوو که نه یو خبره دا ده دویمه غټه خبره داسې ده که نه چې باقي ګوندونه سیاسي ګوندونه هغه ځان په دې نشي خلاصولی چې پښتانه ساده دي او هغه دوکه کړل که نه خبره غټه ده چې هغې دوکه کړل تاسې ولې نشي دوکه کولی دونه پولیټیکل سپیس زمونږ د پښتنو په معاشره کې دلته کې په پښتونخوا کې جوړ کړی شوی او هغه سپیس سیاسي ګوندونو ډک نه کړی شو نو هغې ته دا یو پی ټي آی ګوند راغلی او هغې هغه سپیس فیل کو اوس دا څنګه زه د دې خبره کوم ګوره دا
او دا آرګومنټ زه به نوم ځکه اخلم چې دا ما د هغه نه زده کړې افراسیاب خټک صاحب لکه دا خبره راته کوله چې ګوره نوې ټکنالوژي راغه او نوې کول راغی لکه دی وخت کې پاکستان کې چې کوم دی نو 65% پاپولیشن لکه 15% پاپولیشن چې کوم دی دا ځوانان دي صحیح کنه او دې کې بیا په پښتونخوا کې ټول نه زیات دي او دوی ته ماډرن ټکنالوژي راغله ګلوبلایزیشن دی د دنیا د نوې ټرند نه خبرېږي نو دی په خپل سوچ کې ډېر مخکې لاړل او چې کوم دلته کې زړې سیاسي پارټۍ دي که نه هغې هماغه زوړ سیاست کې رستو پاتې دي بالکل نو ورکر د دې نه مخکې لاړو که نه اوس خپلې طریقې بدل نه کړي نه دې خپلې طریقې بدلې کړي او نه دې خپل سیاست بدل کو بالکل ګوره دې سیاست اوس هم مورثي سیاست کوي دې اوس هم د لارې کوسي سیاست